پیریان هم په دغه وجه باندې راځي چې روزګار یې نشته نو پیریان پې راځي. پلار والا ځمکه کې حصه نه ورکوي نو پیریان پې راځي. د کاکا او د ماما لورې خوښه شوې ده هغه والا نه ورکوي نو پیریان پې راځي. سمجھنے والے سمجھتے ہیں پیریان پہ ذکر راځي چې هغه وي ما هغه ځای کې ورکې او په هغه ځای کې پلار مور رضا لري نو د هغې د وجې نه په هغې پیریان راځي. او په دې پاکستان کې د زرو نه سیوا جینکۍ او ښځې دا په کال کې په دې باندې وژلی شي چې هغه وي زه دغه ځای رشته کوم او پلار مور وي نه دغه ځای. یا لکه د دې نه هم تپوس پکار دی که نه لکه څنګه چې د هلک رضا ته ګورې نو دغسې د جینۍ رضا ته هم ګوره که نه. خیر دی هغې سره هم مشوره وکړه که نه خو د پښتو په معاشره کې که پښتون سړی ولګېده او غریبانانو خلکو کې عجزانو کې واده وکړو نو وینر سړی دی. راځئ چې خانان نوابان درته وښیم چې ډمې کړي دي وښیم درته خانانو نوابانو ډمې کړي دي. لیکن که په کمزوري خاندان او غریب خاندان کې چېرته یو پښتون لور ورکړه نو د عزیز والی د ډوډۍ نه وباسي. دا څنګه چل دی چې دا کول ولې ښه دي او دا ورکول ښه نه دي یو شی دی. بیا خو دواړو ته یو شان کتل پکار دي. نو خان کاکا ته زنده‌باد وی چې دا د ده په مجلس کې خوښه شوې وه دا د ده په ګانه خوښه شوې وه غړی یې د ګیلاس په شان دنګه و نو دا د خوښه شوې وه. او بیا یې وجل کې زه وایم چېرته یو ورور د خور د لاسه قتل نه شو چېرته یو ورور د خور د لاسه قتل نه شو خو بس خویندې د غیرت په نوم قتلیږي په جاهله پسمانده معاشره کې. په دې جاهل او پسمانده معاشره کې اوبه زیو په کمزوري ځای ماتیږي. ظلم زنانو سره کیږي. هغه د دمګرې پیدا شوی دی هغه د تعویزګر پیدا شوی دی هغه د پیریانو استو والا پیدا شوی دی. بس هغه قرآن یېر دی بیا په دمګرو په تعویزګرو په پیریانو والا او دا د هغې دوکانونه دي. ما ته وښیه صحابو کې کم صحابي ناستو چې وایي زما دوکان دی د پیریانو راځئ زه به پیریان کوزومه. ما ته وښیې کم صحابي ناستو چې هغه تعویزګرو تعویزونه به یې لیکل او دې ته یې کسب ویلی دا نن چې کوم کسب دی خلکو جوړ کړی دی. دم دې منمه دمونه اچول دې منمه قرآن دې منمه د هغې اثر دې منمه خو دا نن سبا چې کوم خلک دی دا 2 نمبر دی اکثریت 2 نمبر د جیب د ډکولو دپاره جینۍ باندې که جینۍ ښځه وله چا راوسته نو په هغې به 14 ځله دم اچوي او که بوډۍ دې وله بوتله اول خو په بوډۍ باندې پیریان راځي نه خو که دې بوتله نو یو ځل دم سره پیریان کوز دی وي بیا راوستو ته حاجت نشته. هغه دی کې ډیله پیدا شوې ده هغه دی د کټۍ پی پیدا شوي دي هغه دی سړی پیدا شوی دی هغه دی ښځه پیدا شوې ده هغه دی پیریانو استو والا پیدا شوې ده هغه دی پس پیدا شوی دی هغه دی بوډا پیدا شوی دی هغه دی ویښته راوتی دی. زه وایم پرېږدی ویښته او په هګۍ باندې د الله نوم لیکلی دی په بیزه باندې لیکلی دی د الله دا کتاب د دې نه لوی څه شته